السلام علیکم. د ټول ناول زه د میټرک په امتحان کې پاس شوي ټولو ماشومانو ته مبارکي ورکوم او د الله نه زما دا دعا ده چې الله پاک دې هغوی د زندګۍ په هر یو میدان کې چې دی نو هغه کامیاب کړي. نن چې زه کومه ویډیو کوم دا ډېره تنقیدي ویډیو ده او کیدای شي دا په ډېرو خلکو باندې بده ولګي. زه ستاسو سره یو سکرین شاټ چې دی د فیسبوک نه هغه شیر کوم چې یو معصوم 86-87% مارکس واخلي نو اټ مینس چې هغه ډېر زیات لایق سټوډنټ دی. خو دا سکرین شاټ تاسو په خپله وګورئ، بیا په هغې پسې د مبارکباد د پیغامونه وګورئ. دلته په دې ویډیو کې دا ما د مثال په طور یو سکرین شاټ تاسو سره شیر کوم. داسې ټایپ نمبر ډیر ماشومان واخلي خو هغو ته د الف ب ت پته نه وي، نو دا د هغو د ناکامۍ اولنۍ پوړی ده، بلکې دا به زه ووایم چې دا د زندګۍ په میدان کې د پیل کېدو اولنۍ پوړی ده، اگر چې دې نمبر ډېرې زیاتې اخیستې دي. نن سبا چې کوم ټرینډ روان دی خاص کر د مارکس د اخیستو A1 ګریډ او ایون 95 او 96% مارکس او د دې نه زیات مارکس په 1100 کې 1096 1090 دومره مارکس ماشومان واخلي. نو دې مقصد خدا دی چې دا ماشومان انتهایی لایق ایکسټرا اردینري قابلان دي. اوس همدغه ماشومان وي دا د څو کالو نه را ټرینډ را روان دی، خو ما ونه لیدو چې موږ یو ساینسدان پیدا کو، موږ د معاشرې لپاره په کمپیټیټیو اگزام کې یا په دې کوم چې د مقابلې امتحانونه دي په هغه میدان کې موږ د دې ماشومانو نه اکثر لکه زه به ووایم چې 99% ماشومان چې دي هغه په هغې کې پی دي. که تاسو ریسنټلی د CSS اگزام ریزلټ وګورئ نو زما په خیال د پوره KPK نه پکې صرف 3 کسان چې دي هغه پاس شوي دي. د هغې مین وجه دا ده، دا زه ورته د زندګۍ په میدان کې پیل ولې ویم، دا ماشومان د نمبرو په دوړ کې خو د یو بل سره مقابله کوي، ځکه دیو نقل انتهایی عام شوی دی. پای کې زموږ استادان چې دي هغه ډېر زیات ملوث دي. د دې معاشرې ته به موږ به معماران قوم وي استادانو ته، خو که زه دا ریسنټ چې کوم دغه روان دی ټرینډ روان دی په دې کې ووایم نو زه به دا ووایم چې دا معماران قوم نه بلکې دا د قوم د خرابېدو، د قوم ته د نقصان ورکولو یو ډېره غټه وجه ده. ټول استادان هم نه یادوم او ټول سټوډنټان هم نه یادوم، په دې کې ډېر شی ماشومان داسې دي چې هغو په قابلیت به هم نمبرې اخیستي، خو ډېر شی ماشومانو په نقل نمبرې اخیستي دي. بیا دغه ماشومان چې مخکې لاړ شي نو بیا یا شالمي ته پیټول مزدورۍ لځي یا نور داسې څیزونو ته ځي، بیا سعودي ته او دې ځایونو ته مزدورو لځي او دیو بیا د معاشرې لپاره د معاشرې په ترقۍ کې خپل کردار نشي ادا کولی. د هغې وجه دا ده چې دی په نقل نمبرې واخیستې، دی په دې عادت شو چې نمبر اخیسته چې دی دا زما ایم دی. زما مقصد ایم چې دی هغه دا نه دی چې زه په ما کې قابلیت راشي، په ما کې ایبیلیټي راشي او بیا زه سبا د خپل مستقبل یا د قوم د مستقبل لپاره څه وکړم. نو دی په دغه نقل باندې عادت شوی دا ماشوم، نو دی چې کله بیا EPC ته لاړ شي نو هلته کې هم په دغه تمه باندې چې زه په نقل باندې هم دغه A1 ګریډ او 90% پلس مارکس به زه اخلم، نو بیا هلته کې هم په نقل واخلي. خو چې کله د EPC نه پس عملي میدان ته دی ورداخل شي، د کمپیټیټیو اگزامز ته لاړ شي یا د هغه اگزام چې هغې کې هلته چاڼ لګېدلی چې په هغې کې به صرف قابلان ماشومان مخې ته ځي، نو دا ماشومان چې دي هلته کې بیا پاتې شي او بیا همدغه ماشومان مزدورو ته او مختلفو چوکیدارو ته یو سیز ته او بل سیز ته بیا په کارخانو کې کار ته چې دی نو هغه مخامخ شي. زه دا نه وایم چې کارخانې یا مختلف، ځکه د سوسایټ کې د هر یو سړي خپل رول دی، خو دغه ماشومان چې که تاسو د نقل نه منع کوئ او په دې کې قابلیت پیدا کوئ، صرف د پوزیشن د دوړ نه تاسو وځئ او په دیو کې قابلیت دي، نو دیو به د معاشرې لپاره، د خپل ځان لپاره، د خپل فیملی لپاره ډېر څه وکړي.
نو دا د ناکامۍ پوړۍ ځکه را چې دا ماشوم ته په دې عادت کو چې ستا لپاره نقل چې دی نو هغه ستا د کامیابۍ وجه ده، حالانکې دا نه ده. ځکه دې ماشوم نه تا محنت واغستو، په کم محنت چې دی مخکې تللی شي هغه ته تا واغستو، تا په دې باندې عادت کو دی چې دی به نقل کوي. نو په هر ځای کې بیا نقل نه چلیږي. نو ځکه موږ د دنیا سره د دنیا د قومونو سره په ترقۍ په دور کې موږ ډېر وروستو پاتې یو. د هغې بیسیک وجه همدا ده، او په دې کې د هر یو سړي د معاشرې خپل یو رول دی. په هغې کې پیرنټس هم دي، والدین هم دا کوشش کوي چې زما بچی چې دی هغه ډېرې نمبرې والي. بیا دا تپوس دې نه کوي چې تا د نمبرې په قابلیت اخیستې دي یا تا چې 97 او 90% مارکس اخیستي دي، نو تا له به دې کتاب کې څه درځي یا ته په پریکټیکل میدان کې څه کولی شي. همدغسې دویم نمبر رول په دې کې د دې استادانو هم دی، که هغه پرایویټ سکولونه دي که هغه ګورنمنټ سکولونه دي. استادان د خپل نوم پیدا کولو لپاره یا د خپل سکول د نوم پیدا کولو لپاره د نقل چې دی نو هغه اپریشیټ کوي، د هغې لپاره کوشش کوي. استادان په خپله نقلونه وړي ماشومانو له، او هغه ماشومان چې دي هغو د محنت نه وځي. هغه په دې خبره چې هغه دا سوچ کوي چې دا کم استاد چې دی به معاشره جوړین دی، خو ما له نقل هسې هم راوړي. دی زما انویجیلیټر ته زما سپرډنټ ته دا وایي چې زما بچي ته نقل پرېږده، او یو نقل هم نه، چېرته یو پرزه هم نه، ټول پیپر د نقل نه کوه، بیا درې کتاب وړه او بیا د هغې نه نقل کوه. نو دې سیز دا معاشره چې دا زوال طرف ته روانه کړله. که تاسو وګورئ نو د تېرو څو کلونو نه وروستو ډېر ماشومان ما داسې ولیدو چې هغو 90% پلس مارکس دي، خو هغه د زندګۍ په میدان کې وروستو پاتې شوي دي. هغه بیا په چوکیدارو، هغه بیا په پیټ وړو یا په نورو داسې څیزونو باندې مجبوره دي، ځکه چې هغه د ترقۍ په دور کې یا د معاشرې ته یا قوم ته داسې یو څیز نشي ورکولی چې هغه، ځکه چې په دیو کې قابلیت ته ختم کو. د قابلیت کمه ماده چې وه، کم محنت چې کم لګن و، هغه ته په خپله ختم کو، والدینو ختم کو، استادانو ختم کو. نو دا د معاشرې د زوال طرف ته مونږ روان یو. زما ټولو استادانو ته، ټولې د معاشرې هر یو کس ته او زما والدینو ته دا درخواست دی چې د نمبرو د مقابلې د دې دور نه وځئ. ماشومانو کې قابلیت پیدا کړئ، هغو کې د محنت جذبه پیدا کړئ چې هغه که پوزیشن واخلي او که وانخلي، خو چې په هغو کې ایبیلیټي وي، په هغو کې دا قابلیت وي چې هغه د دنیا د ترقي یافته قومونو سره مقابله کولی شي. نو موږ د هغه قومونو سره مقابله ځکه نشو کولی چې موږ د هغې دور نه وروستو پاتې یو. زموږ نه د محنت، زموږ نه د کوشش هغه ماده چې ده، هغه زموږ والدینو، زموږ استادانو او د معاشرې هر یو کس په دې کې کردار دی، هغو ختمه کړه. نو موږ ډېر وروستو پاتې یو. نو پکار دا ده چې ټول ماشومان هم په دې خبره پوه شي چې موږ له د نقل د دې نظام نه وتل پکار دي. زه د A ګریډ والم، زه د 60% مارکس واخلم، خو زه دې مخکې لاړ شم. که تاسو کتلي پخوا زمانه کې به 3 او 4 پاس کم یو کس چې دی هغه ستا نن د میټرک پاس او د APC پاس د A+ ګریډ پاس ماشوم نه هم ډېر زیات لایق دی. د هغې وجه سره چې په هغو کې نقل نه و، هغو که هر څومره نمبر یې اخیستی وي نو هغه په قابلیت وي، هغه په محنت وي، او هغه دغه لګن و چې هغو دا کوشش کو چې زه مخکې لاړ شم او زه په دې باندې ترقي وکړم. نو د دې څیز نه موږ ته د معاشره ویستل دي. که زما د ویډیو په چا بده لګي زه د هغو نه معذرت کوم. ټول ماشومان هم داسې نه دي چې هغو په نقل باندې نمبر اخیستی. ډېر زیات لایق ماشومان پکې هم دي، زه هغو اپریشیټ کوم او زه د هغو لپاره دعاګو یم چې الله دې هغو کامیاب کړي او دا نور ماشومان دې هم الله کامیاب کړي. خو د دې څیز نه موږ له وتل چې دي دا انتهایي ضروري دي. نو هله به موږ د دنیا د ترقي یافته ملکونو چې دي، د ترقي یافته قومونه چې دي، د هغو مقابله کولی شو.